أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. سورة الصافات 62 نمبر آیات دی. د دې 62 نمبر نه واخله د 68 نمبر پورې د جنت او د جهنم منځ کې موازنه ذکر کیږي. مخکې د جنتیانو احوال هم تاسو واورېدل، جهنميانو هم واورېدل. اوس د 68 پورې موازنه ده چې تاسو څه فکر کوئ، جنت بخي که جهنم بخي، او دوړو کې بسونه فرق دی. او دا غونډه موازنه ترغیب د نیکو اعمالو ته شي. نیک اعمال او ایمان بنیادی د انسان د ژوند بنیادی شی دی. نو الله تعالی وایي اذالک خیر، ایدا غوره دي دا کوم جنتی احسانات او نعمتونه د جنتیانو د خوشحالیانو دا غوره دي. نزلا په مېلمستیا کې ام شجرة الزقوم، یا ونې د زقوم چې هغه به جهنميان به خوري، وروسته بعد روان دي به جهنم کې به ولاړي. زقوم دا داسې ونې دي چې په هغه علاقو کې کېږي چې کوم بنجر ونې، بنجر ځمکې، یعنې اوبه پکې نه، شړ بیابانونه. عربو کې تحامه نوم یو ځګي نه دی، بلکې دا ډېرې زیاتې شته. او دغه شان ده کې د هندوستان په علاقو کې وایي هم دا شته ډېرې زیات مقدار باندې. داسې معلومیږي چې انزرغنې په طور باندې څیز دی ده، انزرغن او زقوم. دې کې ځینې خلک داسې چې خلک یې نالوي او ځینې داسې په خپله باندې کېږي، هغه په خپله چې کېږي هغه ډېر زهري خطرناک څیز دی. نو دغه زقوم په طور باندې یو قسم د بوټی د جهنم کې براخیږي، جهنميان به خوري چې انتهایی تریخ به په تریخوالي کې به حد تمامي، غني به مرۍ کې به نخري او انتهایی بد شکله بوټی به. نو الله تعالی وایي آیا دغه احسانات د جنتونو دا غوره دي په مېلمستیا کې، یا ونې د زقوم غوره دي چې بد اعمال وکړي زقوم، که ښه اعمال وکړي جنت. درېیم ځای پکې نشته، سره پکې نه جنت ته لاړ شي نه جهنم ته لاړ شي، چېرته لاړ نه شي، داسې ځای پکې نشته. دغه دوه لارې دي. انا جعلناها، یقینا من ګرځولې دغه زقوم لره فتنة للظالمین، ازمایش د ظالمانو لپاره. د فتنتن کې ځینې علماو رایې دا ده چې فتنتن په معنا د عذابن سره ده، فتنه په معنا د عذاب سره راځي عام طور. نو داسې معنا شوه چې یقینا من ګرځولې دا بوټی د زقوم فتنة للظالمین، عذاب د ظالمانو لپاره چې دوی خوړل او لیدل ځان له عذاب مصیبت. لیکن د اکثر مفسرینو رایې دا ده چې دغه فتنه په معنا د امتحان سره ده، او معنا یې داسې ده چې دغه بوټی چې قرآن کې ذکر راغی نو دا امتحان شو د پاره د ظالمانو پورې ملنډې شروع کړي. لکه دا چې کله نازل شو زقوم متعلق، نو ابو جهل لا پاسې د ویل چې دا خو عجوبه خبره ده، خلکو ته وی مسلمانانو ته وی ساسې د ملګریو د دوست خو ناشنا خبره وکړله. دی وجه د جهنميانو خوراک چې کم دی نه زقوم دی، او زقوم چې کم دی په بربري ژبه کې دا کوچ ته ویل کېږي، کجور ته ویل کېږي، یو بله ژبه کې عربی کې نه. په دغه ژبه باندې دی پوهېده. نو دی ویل دا خو بیا چې کوچ او کجور یې خوراک دی په جنت کې به موږ ګورو، جهنم را لښه دی که هلته به لاړ شو او ملنډې شروع مذاق یې شروع کړو آیتونو پورې. بیا به یې ویل چې که زه ټیک شو که زقوم یو خطرناک بوټی شي، کجوره نه شي او دا کوچ نه شي، بوټی شي، نو بیا اور خو بوټي سیزي، اور کې بوټي کېږي نه سیزي، بیا په جهنم کې څنګه راښکاره شو بوټی. ویل دا خبره هم صحیح نه ده. او د جهنم د احوال به د خپلو دماغو باندې تلل او د قرآن او د پیغمبر وینایي په خپل ذهن باندې ناب کوله چې صحیح ده او صحیح نه ده. نو دا آیات پسې نازل شو، په دې کې د هغې پوره تفصیلات جوابونه ذکر شو چې انا جعلناها فتنة للظالمین، یقینا دغه زقوم بوټی موږ ګرځولی د امتحان د ظالمانو دپاره چې هغه پورې ملنډې وکړي، د وبال به نور هم زیات شي. انها یقینا دا شجرة داسې بوټی دی تخرجو چې راوځي به فی اصل الجحیم، په یخ د جهنم کې، جهنم د بیخ نه به پورته راخیږي. طلعها د هغې څانګې به کأنه رؤوس الشیاطین، گویا چې سرونه د شیطانانو دي. دا تشبیه ده په بد شکلی کې. ځینې علما ویلي دي چې شیاطین په معنا د مارانو سره دی. نو گویا چې د دې سرونه په شان د سرونو د دې څانګې په شان د سرونو د مارانو دي.
مار چې کله تجاو کوي رسې نیغ ساري نیولی دغه شان د کې د دوی څانګې دي پاڼې دي دا په تریخوالي کې په زهریلوالي کې بدشکلتوب کې خو د تفسیر مارب قرآن تحقیق دا چې نه شیاطین په معنا د شیاطین سره په معنا د مارانو سره نه وي نو بیا داسې معنا شوه چې د دې څانګې په شان د سرونو د شیطانانو دی یعنی دومره بدشکله دی ته به شیطان ته ګوره داسې بدشکله څانګې دي انسان زړه ورته نه کېږي انسان تکرکه کېږي دا بېله خبره د جهنمیانو بله لار نشته هغه به خوري خو د انسان فطرت یې د سره مني نه دې ځکه کې یو سوال دا دی چې یاره شیطان خو چا لیدلی نه دی نو بیا دا څنګه سړی ویلی چې دا دومره بدشکل دی په شان د شیطانانو سرونو په شان شیدونه دي ځکه شیطانان خو د انسانانو به لیدلي نه وي داسې خاص اصلي شکل کې د هغې جواب دا دی چې شیاطین چې کوم دی اگر چې چا لیدلي نه دي لیکن د خلکو په ذهن کې یو تصور یو خیال موجود ده چې ګنې شیطان بد شکل شي نو چې کوم شی بد شکل ته نو خلک وایي تیار شیطان دی نو دا سره کې دا تشبیه د تشبیه خیالي ویلی کېږي چې خلکو خیالات تصورات دغه شانته کې دي چې بد شکل دی نو که لیدلی نه دی په خیال کې دي داسې دي نو وایي چې عام طور چې خلک شیطان خلکو په ذهنونو کې د شیطان کم بد شکل موجود دی هماغه شانته کې د دې څانګې دي لکه کم خلک د شیطانانو شکلونه جوړوي نو هغوی داسې کار وکړي یو بد شکل بدنما شکل وله جوړ کړي بیا خوشي خوشي ښکر غټې غټې بدې سترګې وله جوړې کړي په هغې مخ باندې رنګ کړي او بیا په یورپي ممالکو کې د شیطانانو باقاعده ورځ مناویږي خلک شیطانانو شکلې جوړوي داسې ورځ مناوي کار کوي ورځ یورپ طرف کې په تېر کال باندې په عربو کې هم دا شی مناو شو سعودي عرب کې چې خلکو خپلې شکلې شیطان شکل تاړولې وي او یو شی مناوه هو پرې مخې څه کرښې مرخې والي ګڼې کرښې بدې او دغه شان دی ځان له مصنوعي ښکاري ایښي سترګو نه هم څه کړی غونډه کې تاو کړي یو ځان یې بیخي بد شکله کړی سړی ته کرکه کېږي په دې معنی بیا مولانا عاصم عمر یو مستقل کتاب لیکلی دی چې د یورپ نه دا فتنې څنګه رابرسېره کېږي دغه د شیطاني تصورات خیالات ډېر زیات قوي دي په نسبت د نور وطنونو باندې نو هغې چې کم تحقیقات را جمع کړي د هغې ټولو خلاصه دا ده چې دغه ځایونو کې د امریکي اکثر ریاستونه د بحر الکاهل سره پیوست دي بحر الکاهل دا بحر الشیاطین په تیر انجیل تورات زبور کې دي ته بحر الشیاطین وایي شیطانانو سمندر او د ابلیس لعین چې کوم هفتوار اجلاس دی هم په دغه ځایونو کې دی دجال هم دغه ځایونو کې ناست دی نو دغه ځایونه د شیطانانو ډېر نږدې دي پیوست دي ورسره دغه نږدې خلک یې مکمل په خپله قبضه کې راوستي مکمل مسخر کړي دي او دغه ځایونه د اسلام خلاف منسوبې دومره په تیزۍ باندې کېږي دومره خطرناکې کېږي چې دومره منسوبې په نوره دنیا کې د اسلام خلاف نشته دی نو شیاطین دا تشبیه د بد شکلوالي کې چې دا دومره بد شکله څانګې کوي فانهم لآکلون منها یقینا دا جهنمیان به خوراک کوي دغې ونې نه فمالئون منها البطون نو ډکوي به د دې نه خېټې د ولږې په حالات کې به ورځي بې اختیاره به راشو کوي خوري به خېټې به د ډکوي خو د ذایقې او د خوانې بلکل نمونه نشته نورو ځایونو کې دا سبقونه تېر شوي دي چې کله دوی اوبه تېروي نو یتجرعه ګوټ ګوټ به تېروي نه خري به کله چې دا زقوم تېروي دا هم ډایرکټ نه تېرېږي د دې تېرول ځان له لوی عذاب دی ډېر مشکل دی نو بس سخته باندې به تېروي او خپلې خېټې به دې ډکوي ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا یقینا د دوی دپاره علیها به دغه زقوم د پاسه لشوبا من حمیم خامخا ګډې وډې اوبه دي ګډوډوالی دی د ګرمو اوبو سره شوب ګډوډوالی ته میکسوالی خلطوالی مخلوط سیز یعنی کله زقوم چې وخوري تېرې کړي د هغې نه بعد به د ګرمو اوبو سره چې حمیم هغه اوبو ته وایي چې خوټ کېږي خوټ کېدلو اوبو سره د دې سره به یینې او زوی یو شوي د جهنمیانو یینې او زوی په دې اوبو کې ګډې وډې شوي او دا یینې او زوی او دغه اوبو د ګرمې اوبو دا به درې واړه یو شوي یو ګډ مخلوط شی به د جوړ شوی دا به د پاسه وڅکي ځکه چې بل څه شیز به رسکلو یې نه بله لارې نشته نو بیا یقینا د دوی دپاره لشوبن خامخا ګډوډوالی دی د یینو زو سره من حمیمین د ګرمو اوبو دا به د پاسه ورتېروي او د دې نه وروسته عام تصور دا و چې دا به آخري سزا نور څه به نه وي نو وایي داسې نه ده ثم ان مرجعهم الى الجحیم بیا یقینا واپس کېدل د دوی مستقیل به جهنم کې دي دغه سخت نه بعد مستقیل جهنم لمبو ته ولاړ شي همیشه دپاره او جهنم د جهنم کې کوم هغه ځای چې کوم ځای کې اور بلیږي نو اور ته ولاړ شي
انهم یقینا دوی الفوا مندلیو آباءهم مشران خپل ضالین گمراهان دومره سنگینه سزا دومره بیلاری کېدل دومره ځان په قهر باندې اخته کول دا ولی شوي دي نو وسی اسباب ذکر کیږي چې په دې سببونو سره گمراه شوي چې یقینا دوی مندلیو مشران خپل آبا په معنا د کبرا سره د مشران خپل ضالین گمراه مشران گمراه د دې قومي قیادت یا سیاسي قیادت دا بیلار گمراه د اسلامي اصول نه اخوا فهم على آثارهم يحرعون نو دوی د هغې په نقش قدم باندې په تیزۍ سره روان شو یحرعون بیخي جلتۍ باندې دا کنایه د دې خبرې نه چې د خپلو پلرونو نیکونو د مشرانو په جهالتي لارو باندې ښه به رغبت سره ښه به مینه سره ښه به جذبه سره روان سس نه و چا په زور نه روان کړي چې ګنې سس کېدو ښه به جذبه باندې روان او د اسلام مخالفت یې کاوه نو د دوی د ګمراه کېدلو بنیاد د دوی مشران شو او د دوی د ګمراه کېدلو بنیاد دا ده چې په دغه خلکو باندې داسې پټ سترګې اعتماد یې وکړو خپل دین اسلام یې مطالعه نه کړو چې زموږ اسلامي څه هدایت دي او زموږ اسلامي اصول څه دي د الله تعالی مطالبات د انسانانو نه څه دي هغې ته یې ونه کتو بس دغسې وشو ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین یقینا ګمراه شوي دي مخکې د دوی نه اکثر اولنی خلک یعنې څنګه چې د موجوده کافران د خپلو مشرانو په وجه باندې ګمراه شو بېلارې شو او جهنم سبب د جهنم شو دغه شان د موجوده کافرانو مخکې هم ډیر خلک په دې لاره ګمراه شوي دي ډیر زیات خلک قومي جذباتو خطا کړي دي خپلو پلرونو نیکونو خطا کړي دي او ډیرو نورو خلکو خطا کړي دي بچا په لارو یې بولی دي اسلام نه باغیان کړي دي دغه شان ګمراه تیر شوي دي الله تعالی وایي ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلي وو فیهم په هغوی کې منذرین یره ورکوونکي پیغمبران دغه ټولو ګمراهانو خلکو ته منذرین یره ورکوونکي خلک راغلي چې هغه پیغمبران د پیغمبرانو وارثان څوک ورته راغلي دي د الله تعالی دین یې ورته ښودلی دی دغې ناجایز نه راړولو کوشش یې پرې کړی دی خو چې کله نه دي راوختري نو بیا فانظر ته وګوره کیف کان عاقبة المنذرین چې بیا څرنګه انجام د یرولی شوو خلکو د ظال معنی چې کله زور شي نو دا یرولی شوي خلک چې کله زیر شي نو دا معنی یرونکي خلک نو یرونکي پیغمبران او د هغې وارثان شو او دا منذرین د عوام خلک شو عام د دغې زمانې عام خلک چې کمي نو بیا څرنګه انجام د یرولی شوو خلکو د دې عامو خلکو انجام بیا څه و چې کله د الله دین یې ونه مانه مسترد یې کړو نو بیا انجام څه شو د هغې عذابونو واقعیت قرآن ځای په ځای باندې ذکر کړي دي الا عباد الله المخلصین بغیر د الله تعالی د نیکانو بندګانو نه چې هغه د مصیبت نه الله بچ کړي دي په هره زمانه کې